بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن تاسو سره د صحت په موضوع باندې خبرې کوم چې صحت څه ته وایي. د WHO د ډیفینیشن مطابق a complete state of mental, physical and social well-being and not merely the absence of disease. دیتا صحت وایي یا health وته وایي. اوس که یو سړی چې دی هغه منټلی ساوند دی، منټلی هغه ټیک دی، ګډې وډې نه وایي، د هغه دماغي توازن چې دی نو هغه بلکل ټیک ټاک دی، هغه فزیکلی چې دی نو هغه فټ دی، د هغه فزیکل سټیټس چې دی د هغه د بدن چې دی نو هغه ټیک دی، او هغه سوشلی هم ټیک دی، د هغه په معاشره کې کردار څنګه دی، د هغه د خلکو سره ډیلینګ څنګه دی، د هغه د خلکو سره گفتار څنګه دی، چې دا ټول څیزونه رایوځای شي او دا ټول ساوند وي، مطلب ټیک ټیک کار کوي او پای کې څه ډیزیز هم نه وي، نو دغه څیز ته بیا هیلث یا صحت وایي. اوس زموږ په معاشره کې که چېرې یو کس فزیکلی ښه سټرانګ دی، په هغه کې هیڅ قسمه بیماري نشته، خو هغه منټلی ټیک نه دی، نو دته ته صحتمند انسان نشي ویلی. د هغه د خلکو سره سوشل ډیلینګ چې دی نو هغه ټیک نه دی، د هغه رویه، د هغه بیهیویر دا ټیک نه دی، نو دا سړی چې کوم دی نو دا صحتمند نه دی. یو سړی چې څومره اکټیویټیز کوي که هغه پراپرلی کوي نو دی صحتمند دی، ټیک ته په دې کې ډیزیز نشته، دی فزیکلی هم سټرانګ دی، دی منټلی هم سټرانګ دی، خو دی چې کوم اکټیویټیز کوي هغه پراپر نه دي، نو بیا دا سړی چې دی نو دا صحتمند نشي ګڼلی. اوس که زموږ په معاشره باندې سوچ وکړي نو موږ بیا فزیکلی به هم سټرانګ یو، ساوند به یو، منټلی به هم موږ ساوند یو، ډیزیز به را پکې هم نه وي، خو موږ د کیلې پټ چې دی نو هغه ځای ته نشو رسولی. موږ چې کیله وخورو نو د بجای د ډسبین هغه موږ اخوا دېخوا وغورځو، دغسې موږ نسوار کوو، نو د هغې موږ ته یو پراپر طریقه نه ده معلومه چې دا په کوم ځای کې کول دي او بیا کوم ځای کې ضایع کول دي. دغسې سګرټس کې څوک نو هغه یا په ماشومانو راغواړي، دغسې نشاور څیزونه په ماشومانو راغواړي، بیا هغه د ماشومانو په مخ کې سکي یا په داسې ځای کې سکي یا هغه نشه په داسې ځای کې کوي چې د هغې نه معاشرې ته چې دی هغه نقصان رسي، نو دا سړی چې دی دا هم صحتمند نشي ګڼلی کېدی. نو په کار دا ده چې دا ټول څیزونه، دا ټولې خوبۍ زموږ سټرانګ وي او موږ په دغه ټولو څیزونو کې ساوند یو، برابر یو، نو موږ به صحتمند انسانان چې دی نو هغه ګڼلی شو.